ګرانو کتونکو سلامونه، علف خان شرپوی یم او دا مهال زه په یو ډېره بختور دستوره کې موجود یم چې د دریو فریقینو ترمنځ راضینامه وشوله د جرګې د مشرانو د بھرپور کوشش وروسته. په دغه کې مړي شوي، په دغه کې جوبلې شوي وي، په دغه کې په علاقه کې بدامني وه او د علاقه کې ډېر زیات خفګان و. نو یو شمېر مشرانو په دې کې کوشش وکړو. زما په څنګ کې د جرګې مشران موجود دي، د دې علاقې ستر علم مفتی صاحب را سره موجود دی. د هغوی سره به یو څو خبرې اترې کوو. نن ډېر د خوشحالۍ محفل دی، ډېر ستر مشران دغه جرګې ته د دغه جرګې د فریقینو درناوي دپاره دلته کې راغلي وو. نو ډاکټر صاحب سره څو خبرې اترې کوو. ډاکټر صاحب دا ته ووایه چې څومره وخت هم په دې جرګه ولګېده؟ علف خان الله دې ډېر عزتمند کا او ستا د خشته خبرو نه وروسته زموږ د خبرو خو داسې خاص فن به نه وي. الله دې تعالی ډېر عزت درکړي چې دې ځای ته راغلې. دا کم از کم 2 کاله د دې بدی وشو او په دې کې موږ تقریبا د 2-3 ورځې نه موږ لګیو. ما سره دا نور ملګري مو حاجي فرمان صاحب او کبیر جان دي، ټول ملګري ډوبونه د اډو. خو زما په زړه کې یو ارمان دی او هغه دا دی چې الله دې د چا کور هم نن واري. کوشش دا پکار دی که یو دوه روریان خپلو کې جنګ وکړي نو د کلي خاص کر علماو له پکار دی چې راپاسي. زما زیاته کیدا د کلي د غټو خلکو نه ده او د علماو نه، ځکه چې دوی د سره د چاکوسي له نه دي، په دې کې دوی ته ځان لږ داسې سپک ښکاري. او زه وایم چې په دې کې الله څونه عزت اچولی دی، دا نه په یو کار کې نشته. نه پکار دا دی چې د جومات چې کم عالم دی هغه د خپلې محله کې چې کله څه خبره راځي ورځي دی، او د علاقې چې کوم مشران دي هغوی له هم پکار دي. او کوشش دا پکار دی چې خدای پاک د هر چا کور روغ کړي. به دا هم په اړه ارمان دی. ډېره زیاته مننه. ګرانو کتونکو څنګ کې مې موجود دی ابرار خان مې څنګ کې موجود دی. او ګرانو کتونکو کوم سړک چې جوړیږي نو دا کریډ چې کوم دی زه ابرار خان له ورکوم. مطمئن بایپاس ډېر خلک پې نومونه دغه کوي په ترو باندې کېږي ورور. نو لکه مطلب دا چې کریډ خو یې ټول ده ته ملاویږي ځکه چې لکه ده نشاندهي ده د هغه سړک کړی دی. نو ابرار خان ډېره زیاته مننه کوم. خو زه خصوصي د ابرار خان شکریا ادا کوم او اسرار خان چې کوم دی هغه وکړو. فضلامین مې هم څنګ کې ولاړ دی، هغوی سره هم خبرې اترې کوو. او فرمان حاجي صاحب په دې باندې څومره وخت ولګېده، دې کې څو مړي شوي وو، جوبله پکې شوي وه، لږ د دې روغې باره کې. السلام علیکم. زما خوږو وروڼو او خاص کر ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو دې موقع له راغلی او زموږ د خلکو حوصله افزایي مو کړه. په دې باندې کم از کم 3.5 سال ولګېدل او د 3.5 سال نه دا مسلسل جرګې دي. هر هفته په دې کې جرګه شوې ده او چونکې دا خبره ډېره زیاته خوره وه، د 2 کلو وه. دا لږ زیامت خو ډاګې و، خو زمونږ د ترنو کلي نه د سردار داود خان دی خور کړې وه. نو دشمني د 2 کلي وه. نو تکلیف دا و چې دواړه کلي به د رضا کول. نو وخت پکې 3.5 سالو یو کس پکې مړ شو، ضیا محمد، چې د هغوی په خپل کور کې څه سپېدارو باندې خفګان راغلی و. ټول سپېدار د 15,000 روپو او دا دونه تکلیف یې دا 3.5 کاله تېر شو. نو څنګه چې حمید حاجي صاحب تاسو دا خبره وکړه، حقیقت خبره دا ده که موږ سوچ وکړو نو داسې معاملات به نه راځي. خوشحاله یې خواري نن ډېر زیات خوشحاله یم او ستاسو ټولو ډېر شکریا ادا کوم. ډېر خوشحاله یم. ګرانو کتونکو 3.5 کاله دا د هغه جرګمازو لپاره یو عبرت دی چې هغوی هفته 20 ورځې لاړ شي او خبرې وکړي. نو بیا هغه کوم فریق چې متاثره شوي دي نو په هغې بیا بدماشۍ کوي. د مړه په رخصه موږ دله روغه کوو، دا چل دی. په جرګه کې به وخلی کېږي، ټکولی کېږي هم، سپورې ستغې هم درته ویلې کېږي. دا ثواب یې چې کړی مفتي صاحب راته موجود دی، ثواب هسې بېڅه نه میلاویږي. دې ثواب دپاره به ستړی کې. خو 3.5 کاله کوشش آخر کار رنګ روړو او نن په ترنو کې، په کوټ کې، په نوي کلي کې، په دې ټول علاقه کې ډېره زیاته خوشحالي ده. نو زه هغه جرګمارو ته وایم هفته نه وي شوې جرګه په ځای باندې پرېږدي او پکې پیسونه اخلي، پکې پیسې اخلي، نو کور نه جوړېږي. نو د فرمان حاجي صاحب ته زه کریډټ ورکوم، خراج تحسین ورته پیش کوم. په دې علاقه کې دا فضلامین دا سره ولاړ دی، هغه راته غوږ کې د ده صفتونه کوي. نور چاله چې د ده صفتونه راته کوي، دا غورې ښه خبره ده چې پیشي پناه د خلک صفت کوي. خلفن یو خبر کوو، خلفن چې یوازې دا روغه نه چې په هره روغه کې مو ټوله خرچه د خپله جیبه کړې. که دا نن تاسو وینئ دا خرچه هم د جیبه ده، دا هم د پاټو نه ده. الحمدلله دا جرګه ممبرز ده. ګرانو کتونکو دا ډېره ضروري ده. مفتي صاحب د جرګې اهمیت، د جرګې د مشرانو 3.5 کاله ستړی، ما چې څنګه د ثواب خبره وکړه، دا ثواب په هوا نه میلاویږي. دې باندې بس
علم خان صاحب ستاسو ډیره شکریا چې تاسو هم د مبارک مجلس ته راغلي یې او د جرګې د فضیلت او د اهمیت پته خو د دې نه لګي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نماز با جماعت د جمع مونځ اهتمام او اهمیت بیانوي چې جمع سره مونځ دا په 20 درجو باندې برابر دی لیکن د یو دو قبیلو په منځ کې څه خفګان راغی پیغمبر علیه السلام ته پته ولګېده د مازدیګر ټیم نبی علیه السلام هغه فریقینو پسې لاړو روغه کوله لکه ډاکټر صاحب شکو ګیلو کو چې زمونږ علما کرام د چا کوسې له په روغه کې نه ورځي نو رسالت مآب صلی الله علیه وسلم کوسې له ورځي نو زه سیم او بل علم څه دی او بل څه دی پکار د چې موږ پردو کوسو له ورشو نبی علیه السلام کوسې له ورغې او د هغه روغه چې کوله نو هغې ټیم واغشتو تر دې چې د نبی علیه السلام نه په مسجد نبوي کې د مازدیګر د جمع ټیم لاړو رسول الله مبارک جمع قربان کو خو جرګې وکړو او روغه وکړو نو د دې نه اخوا زیات څه اهمیت نشي کېدی وسره رسول الله صلی الله علیه وسلم دو ټوک الفاظ کې وایي چې د نپلی روزې نه د نپلی صدقې نه د نپلی مونځ نه افضل ترین عمل زه تاسو ته ښیم هغه اصلاح ذات البین د خلکو په منځ کې روغه ده او بدترین عمل فساد ذات البین د دو کسانو په منځ کې نفرت پیدا کول والا تا نبی علیہ السلام شر عباد الله ویل دي چې بدترین بنده څوک دی چې د دو کسانو په منځ کې قطع تعلق پیدا کوي دشمنی پیدا کوي تربګنی پیدا کوي نو دا بدترین سړی دی او د جنت ته داخلي دی چې بعضې جرګمار پیسونه اخلي بعضې جرګمار یک طرفه کوي بعضې جرګمار چې کم دی نو فریق جوړیږي او بعضې فریقین چې کم دی جرګمار ورشي نو سپورستغې ورته وایي د جرګمارو په موږ باندې ډېر لوی ادب او احترام لازم دی دا هغه خلک دي چې دا کریم دي که دا خلک نه وي نو زمونږ د ځمکې زمونږ د خطې به د جهنم منظر په دنیا کې پیش کړی نن دا 302 روغه وشوه خو 3.5 کاله دی پسې د فرمانجي صاحب د ډاکټر حمید صاحب او د هغه د ګروپ او د ملګرو ستړې پرته ده نو دا خلک زمونږ محسنین دي او د دوی شکریا په موږ لازمه ده که موږ د دوی شکریا نه ادا کوو نو موږ د الله شکریا هم نه ادا کوو هر چې دا بل سوال دی چې جرګمار فریق جوړ شي یا پیسې علي نو دا بدترین انسان دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای چې بدترین انسان هغه دی چې په دنیا کې ډېرې زیاتې نیکۍ کړې وي خو پردي حقونه والي او د حقونو په وجه باندې د ده نه هغه ټولې نیکۍ په آخرت کې واغشتې شي او د دیوالیه شي څه ته چې موږ دیوالیه وایو د نیکو حوالې سره نو که دنیا کې زه په جرګه کې له 100 روپۍ ووام له 100 روپۍ والم نو ظاهر کې خدا ماته نه په ښکاره شوه خو خپل آخرت مې ځان له تباه کړو او د رشوت خورو په زموره کې رالم که د چا پره مې وکړه او رشوت خور دا به د جهنم مینځ وایي دا خو د رسول الله ارشاد دی ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو مفتي صاحب ډېرې زبردستې خبرې وکړې زه دلبر ریډیو پیج ګورم خو هلته پټکي والي ما نه پېژانده او زموږ په پیج باندې خو زیاته ویډیو د چا کتلې کېږي نه هغه دې مفتي صاحب کتلې کېږي او هغه علماو ته زه سلام پیش کوم چې حق پرست دي او حقې خبرې کوي څنګه چې ډاکټر خمیس صاحب ووي د کلي په امام باندې ډېره زیاته ذمواري راځي خو د بده مرغه امام صاحب چې کم دی نو هغه سره فرصت نشته دی ګینې په کلیو کې دا روغې ډېرې زر کیدی شي او چې بیا به کې هغه میلو شي نو دا بیا ډېره ظلم کوي خو نن ډېر د خوشحالۍ محفل دی هغه فریقینو ته مبارکي وایو او د جرګې په مشرانو په حوالې سره خو مفتي صاحب خبرې وکړې هغوی خو به یې خوشحاله نو الله دې د دوی دا خاندانونه نور د ورورولۍ شانتې په ژوند تېرولو باندې بوخت ساتي مننه